چې دا هغه لقب دی غسیل الملائکه، هغه د زوی د ابو عامر الحربي زوی حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه. هغه صحابي چې د شپې غسل کول دې کې आवाज شو د جهاد، نو هغه کپڑے واغستلې او غسل یې مونږ کو. خځه ورته غسل وکوي که غسل وکم د سینه چرتا په جهاد کې تاخير او رستواله راشي. په دغه حالت کې راغی په میدان جهاد کې شریک شو او ډېر په جرأتمندانه انداز سره جهاد وکړو. چې کله جهاد وکړو نو په داسې حال کې شهید شو. چې کله شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم چې ولیدو دا د ګیرې مبارک نه اوبه روانې وي او غسل ولا چا ورکړو، نو نبی وسلم ته وحی وکړی چې فرشتو دله غسل ورکړو. وی ځکه چې شهید باندې خو غسل نشته او د په داسې حالت کې راوتلو چې د په حالت د جنابت کې راوتلو، نو د دې وجې نه فرشتو دله غسل ورکو. نو پلار لوی کافر دی او زوی څومره عظیم صحابي دی. د دې وجې نه اوس قبیله چې د هغوی به فخر باندې وي چې مونږ هغه قوم یو هغه خلک یو چې په مونږ کې داسې یو صحابي موجود و چې هغه له فرشتو غسل ورکړی. داسې یو صحابي په بل چا کې نشته، په انصارو په بلې قبیله کې. او دویمه وجه به دا ذکر کوله چې مونږ ډېر ښه قوم یو ځکه په مونږ کې داسې یو صحابي موجود و سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې کله هغه وفات شو اهتز عرش الرحمن، نو د الله تعالی عرش د خوشحالۍ نه حرکت شروع کو. او درېمې دا وي چې مونږ داسې قوم یو چې په مونږ کې داسې یو صحابي و حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه چې کله هغه شهید شو نو مچۍ چې دي د هغه د جسم حفاظت دپاره ورتېدلې وي. او څلورمې وي چې په مونږ کې داسې صحابي موجود دی حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه چې د یو کس د هغه یو ګواهي د دوه کسانو د ګواهي برابر ده. نو خزرج قبیلې ورته وي چې مونږ هم چا نه کم خو نه یو، مونږ هم الله تعالی ډېر صفات راکړي دي. وی مونږ کې داسې څلور قاریان موجود دي چې په اوس قبیله کې هغه قاریان موجود نه وو. وی مونږ کې زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه موجود دی، لوی قاری دی، لوی کاتب و. دارنګې ابو زید رضی الله تعالی عنه، دارنګې ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه، معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه. د دې فخر مقصد دا و چې هغوی به په مال او دولت فخر نه کول چې زما قام قبیله اوچته ده، ما سره مال او دولت ډېر دی، بلکې هغوی به په دیني کارونو باندې فخر کولو.